او ټول ملګري به ډېر زیات مایوس وي، خفه به وي او مسکی به. څوک به مسکی؟ کنګ بابر اعظم او محمد رضوان. نو ملګرو دغه سینئر کلاړیان دي چې د افغانستان کرکټ ټیم کپتان محمد راشد دې خبرې ته تیار نه دی چې پاکستان کرکټ ټیم د یو نوي ټیم سره میدان ته کوزیږي. T20 سیریز 2023 څومره چې هم د پاکستان کرکټ ټیم پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي. ګپ لګو ملګرو څومره چې هم د افغانستان کرکټ ټیم پین دي یا د پاکستان کرکټ ټیم پین دي نو هغوی ته رامخې ته شي. نن چې کوم سیریز شروع کیږي ملګرو T20 سیریز اولنی میچ دی پکې نن د پاکستان او د افغانستان خلاف. دغه سیریز درې میچ دي ملګرو. نن پکې اولنی میچ دی، دا میچ به ماسخوتن 7 8 یا 9 په دې درېو ټیمونو کې به ملګرو په یو ټایم باندې شروع کیږي ځکه چې دوبۍ ده هیڅ پته نه لګي چې کنفرم ټایم کم یو دی. نو 7 نه واخله د 9 پورې په دغه ټایم کې به شروع کیږي. بیا ډېر ملګري ګیلمن دي چې نوید به د تراو ټایم وي او په دغه ټایم کې کرکټ. نو دا خبره اورې ملګرو چې اول تراوی دا د عبادت میاشته، اول به عبادت کو بیا به وروسته کرکټ له ټایم ورکو. نو میچ به چې کوم هغه به د ډېر لیټ ټایمه پورې نو تراوی خپلې وکړئ، خپل عبادت وکړئ، نو که بیا میچ ته کښېنئ نو خیر دی او تماشه به کوئ چې څوک بې ګټي. د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی ملګرو نو هغه د نوو کلاړیانو سره میدان ته کوزیږي. په هغه نوو کلاړیانو کې څوک دي نو هغه دې سیټ کې تاسو تخکاري ملګرو سایم ایوب، محمد حارث او احسان الله. تاسو به ډېر داسې کلاړیان چې په PSL کې تاسو کتلي او تاسو ویل او دا مو ارمان و چې دغه چې کوم کلاړیان دي د پاکستان کرکټ ټیم په انټرنیشنل سطح باندې په هغې کې ولوبېږي. نو نن د هغې کسانو ارمان پوره شو ملګرو چې نن هغه کلاړیان به میدان ته کوزیږي د پاکستان د طرفه. خو دلته ملګرو راشد خان په خپل کانفرنس کې دا خبره کړې ده چې دغه کوم کلاړیان دي نو په PSL کې دا د ټولو نه بهترین کلاړیان دي او د هغې نه یو ټیم جوړ شوی دی. نو هرګز دا نه ده چې دا نوي کلاړیان دي نو دا به کمزوري وي. دا یو بهترین ټیم پاکستان جوړ کړی دی او گیم به ډېر زیات خوندور وي. نوی کلاړي هغه چې کله انټرنیشنل کرکټ کوي نو خامخا په هغه باندې پریشر وي. خو بیا هم ملګرو کوم چې د دوبۍ پیچونه دي نو هغې باندې د پاکستان کلاړیان ډېر ښه پرفارمنس کوي ځکه د دوبۍ کوم پیچونه دي نو هغې ته پاکستانیان خپل هوم ګراوند وایي. دغه میزباني د کوم چې پاکستان کرکټ ټیم روان دی دوبۍ ته نو دغه میزباني څوک کوي ملګرو؟ افغانستان. لکه دغه هوم ګراوند د افغانستان او پاکستان دغه میلمستوب لذي دغه درې چې کوم T20 دي نو هغې کې یو نن دی په 24 بل په 26 او بل په 27 باندې. نو امید به ساتو ملګرو چې انشاءالله العزیز دغه چې کرکټ دی د هغې نه به خوند اخلو. ځکه ملګرو چې کله نه د دې سیریز خبره شوې ده نو مختلف قسم خبرې او مختلف قسم کمنټ زموږ په ویډیو باندې هم کیږي. نو هغه تاسو اورېدلي که نه چې ایک ہی سب میں کڑے تھے محمود اور نواز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. نو دا زموږ مسلمانان ورونه دي بېګا هغوی په یو سب کې ولاړو مونځ یې وکړو الحمدلله. نو هغه خلک که هغه د پاکستان دي او که هغه د افغانستان دي که د افغانستان کسان دي او هغوی دا وایي چیرې انډیا زموږ دوست دی او پاکستان زموږ دشمن دی نو هغوی ته زه وړوکې غوندې مثال دغه ورکوم چې هم په دغه سب کې چې کوم ولاړ دي پاکستانیان او افغانیان نو آیا په دغه سب کې په دغه مونځ کې به تا سره هندو ودرېږي او که نه؟ آیا تاسو به د هغه هندوانو سره د عبادت په ځای کې ودرېږئ او که نه؟ نو افغانستان چې کوم کسان دي نو هغوی د پاکستان کرکټ ټیم ډېر بهترین استقبال وکړو. هلته یوه ډېره ښکلې رورولي روانه ده. نو میچ ته به د میچ په نظر باندې ګورو کوم مخالفین دي نو هغوی له به مونږ موقع په لاس باندې نه ورکو. چیرې مونږ کوم کرکټ کوو نو دا مونږ دشمني کوو، دوستي نه کوو. نو د دې سیریز مطلب هم دقه وي چیرې کومه دوستي ده چې هغه قایم شي او هغه مخکې لاړه شي. هغه هم ملګرو د میچ ډیټیل او ټول ملګري به ډېر زیات مایوسه وي، خفه به وي او مسکی به. څوک به مسکی؟ کنګ بابر اعظم او محمد رضوان. نو ملګرو دغه سینئر کلاړیان دي چې په میچ کې نه وي نو د میچ ښکلا نیمګړې وي. خو بیا هم خو دغه نویو کلاړیانو ته موقع میلاو شوه نو سایم ایوب او محمد حارث به انشاءالله العزیز چې اوپننګ کوي او هغه ارمان د ټولو خلکو چیرې یو ښه اوپننګ پاکستان کرکټ ټیم ته میلاو شي د T20 دپاره. نو نن به ګورو ملګرو چې کوم یو بیټسمین به خپل نوم روښانه کوي ځکه PSL کې یو کلاړي لوبه کوي او هغه ښه پرفارمنس کوي نو په دې سوچ باندې کوي چیرې زه به انټرنیشنل کرکټ ته ورځم او زه به خپل نوم روښانه کوم.
نو نن د دغه نوو کلاړیانو دپاره موقع د ملګرو ټول به ډېر زیات خوشحاله وي، د کور خلک به هم خوشحاله وي او موږ به ورته هم دعاګانې کوو چې د دوی کم محنت دی په پی ایس ایل کې یا چې کوم پاکستان کې لیګونه دي په هغې کې، نو دغه محنت دی الله جل شانه مخ په وړاندې باندې بوځي او په انټرنیشنل کرکټ کې د هم ښه پرفارمنس وکړي. نو میلاویږو به ملګرو د میچ نه بعد اوس وایي چې میچ به څنګه وي او څوک به ګټي، هغه کمنټس کې موږ سره لازمي شریک کړئ او نن به پرفارمنس په دې نوو کلاړیانو کې څوک کوي هغه هم زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو واس پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.